زما په لاس کې چې کم کلام پاک ته در تاسو د دې د کلام پاک د خاطر دا ویډیو شیر کې چې هغه خلکو ته ورسید چې نور څه وس نه کیږي دا ویډیو شیر کې چې هغه خلکو ته ورسید چې څوک په قرآن پاک چاته قرآن پاک ضرورت او راغي مون سره راغي د د کلام پاک لپاره رابطه وکړي چې نور څه نشي کولای د ثواب په نیت باندې تاسو دا ویډیو شیر کې چې هغه خلکو ته ورسید چې چا سره ضعیف قرآن پاک او یا قرآن پاک ضرورت چې هغه مون سره رابطه وکړي دغه ضعیف قرآن پاک راوړو او د خپل قرآن محل ته بیا په دې باندې ما مزدور لګیا کړی دینه پانه بیل کیږي پلشته کې ته بیل کی کپړې ته بیل کی او چې کم داسې کلام پاکي چې هغه مرمت کیږي نه هغه دغه شان خپل مزیدار کپړه ورکوجي او چې کم مرمت کیږي نه تاسو سترګو په وړاندې باندې فراتی په ګڼ تعداد باندې نو چا کې یو سپاره کما چا کې دوه سپاره کما نو هغه ته مو سپاره ورکو ګټه ورکو کور ورکو کپړه ورکو نه ورکو شریش ورکو نو الحمدلله مکه کلام پاک واپس تلاوت د پاره جوړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی د جلالان مخ کی عمر آباد ماشاءالله قرآن محل کی مونږ خو په قرآن مجید کې تلاوت کو او اشفاق به وي چې مال راشو زه د قرآن پاک خدمت کوم ما د تپوس کو چې څنګه د قرآن پاک خدمت کې ما ته چې کوم ضعیف په قرآن مجیدونه هغه زه راوړم پای کې مرمت کوم نو هغه واپس چې کوم د تلاوت قابل نه هغه مدرسو جماعتونو کې ورکم او چې کوم د دفناوي دوی ناغه یو سوغه په خاورو کې دفناو نو راغلی جی د اشفاق پیدا خدمت په ګورو چې دی د قرآن مجید خدمت په کومه طریقه کوي زمونږ سره اوسې راځي. تاسو څنګه اشفاق وایي؟ الله پاک شکر دی جی خیر دی الحمدلله. تا په ټلیفون وی چې زه د قرآن پاک خدمت کوم جی ما چې مونږ هم پکې تلاوت کو جی خو تا وی چې کوم خدمت زه کوم نو راشي زماغه خدمت دنیا ته کې دی جی ها دا قرآن مجیدونه چې کوم بوجو کې پراته دي دا ضعیف دي او جی شاید به د ټول نه خو زه تاسو ته هر کله وایم چې تاسو زموږ د قرآن محل وزټ وکړو او کتونکو ته زموږ د قرآن پاک د خدمت وړاندې کې نو هر کله ته ډېره مهرباني جی. دویمه خبره دا شاید به چې تاسو چې پر کم ځای کې ولاړې نو دا په جلاله عمر آباد کې دا قرآن محل دی خو چونکې دا ضعیف قرآن پاک تاسو چې څنګه تاسو کې چې موږ پکې تلاوت کوو نو تاسو سره کې موږ دغه ضعیف قرآن پاک راوړو او د خپل قرآن محل ته بیا په دې باندې ما مزدور لګیا کړی دینه پانه بیل کیږي پلشته کې ته بیل کی کپړې ته بیل کی او چې کم داسې کلام پاکي چې هغه مرمت کیږي نه هغه دغه شان خپل مزیدار کپړه ورکوجي او چې کم مرمت کیږي نه تاسو سترګو په وړاندې باندې فراتی په ګڼ تعداد باندې نو چا کې یو سپاره کما چا کې دوه سپاره کما نو هغه ته مو سپاره ورکو ګټه ورکو کور ورکو کپړه ورکو نه ورکو شریش ورکو نو الحمدلله مکه کلام پاک واپس تلاوت د پاره جوړ شي. ګینه داسې کلام پاکي تاسو وګورئ کنه سو کې درمارو سو کراخلم نه سو کې دوړم نه سنلې خو الله پاک شکر دی چې زره کلام پاک د خدمت ما شروع کړل نه داسې کلام پاک چې هغه د کتونی او هغه کلام پاک مونږ راوړو خپل صفای کو دړه مینه وته ورکو او بیا تاسو سترګو په وړاندې باندې ته مونږ دا شټور کړی دي خو د چونکې دا پرې بوجو کې چې پراتی یو کلام پاک مونږ اول په کپړه کې بند کړي بیا پرې بوجو کې اچولې چې دا مونږ اکثر مونږ تر ټرک راشي دوه سیلر راشي نو دا مونږ ته بیا په لوډنګ کې اساني دا دلته تاسو پس کې وړي دا د دې ځګینه موږ په ټرکونو باندې ویسو د دې ځګینه په ډاکسنو باندې ویسو تاسو پر سکرین باندې هم چلوي چې الحمدلله کم مهنت او کم خواري موږ روانه کړي هغه د دې وجه روانه کړي الته ور سره بیا څه کوي ټرک او ډمپر کې چي اوسې الته دا یو بل زیر الته سٹور شي بیا 2 میاشتې پس زمون قرآن پاک د پنیا نو هغه کې کم سے کم د ملاګور خبره به تاسو ته کم چې پای کې 25 لارې کلام پاک 30 لارې کلام پاک دا په یو دپن کیږي دا بیا خاور کې دفن دا خبرونه کې خو خپل په طریقه دا کلام پاک کې خود لشي د یو بل لپاسه باندې دا سم نه چې یو بولټي یو بسې نه جی دا بالکل خام مزیدار څنګه چې دا دلته پراتی دغه شان التم دا کول سټپ بای سټپ پوخیږي او په دا باندې کپورونه واچول شي په دا باندې خوره واچول شي او زمکه ته وسپارل شي جی دا کم قرآن مجیدونه چې مرمت شي واپس د تلاوت قابل شي دا بیا چرته ورکوي شاید به دا تاسو لیدې شي دا خاص کر ویډیو هم د دې لپاره کوه چې دا کم کلام پاک مونږ اوس مرمت کړی دي چې دا د جماعتونو والته مدرسو والته داسې مشران به راغي بر سترګو نظر کمی راغي د پاره غټ کلام پاک مونږ مرمت کړی دي نو دا زماره لپاره غټو ټکو قرآن مجید جی بالکل نو دا به زماره لپاره ډیره خوشاله خبري چې دا کلام پاک لاړ شو څوک پکې یو پیر ختم کیا نو دا زماره لپاره ډیره خوشاله خبره جی. روزه میاشم د رمضان هم دی جی کپدې کې دغه خلک خپل مراشي د چا قرآن مجید پکاري او
نظر کمزور غټو ټکو نه غراتلی شي قران مجید تاسو ورکول شي تابعدار جی تابعدار او جی اوس ضرورت د څه دی د کوم مشکلاتو د پاره تاسو موږ راغوښتیو شاید به زبر د دې ضرورت نه مخکې یو مختصر غونته خبرو کوم خو چونکې مزه چې بار بار په سکرین باندې راځم بار بار هر چا سره انټرویو او ویډیو کوم په دې مقصد باندې کې دي چې زموږ د خدمت سو کوګوري هغه پر خدمتونو کې تیار شي کې دي چې په ثوابه کې سو کې یا په دیر کې یا په سواد کې هغه و چې شپږ به موږ به کلمې پاک دی یو ځای راغونډو تاسو راځي دا وړي یا به موږ در لګو دلته صفا کوي دغه شان بل بدای چې دا سو کلمې پاک زویب شي نو هغه اکثر ویسي او مبارو کې پری دي سو کې ویسي سندونه ته غوړدار کې او سو کې د دیوالونو ګټونو کې دا محفوظ دي نن سبا نه مخبري محفوظ دي نه سندونه محفوظ دي او مکه کلمې پاک په سیمونو زو راوړي دلته او صفا کوي دوی تاسو د ضرورت خبر وکړه نو شاید بیا دا کلمې پاک ته جی دا کلمې پاکو کم چې د بلا مدیر راشي پارماره کې پروت جی په یو بوجه کې دغه اورخه دکان کې چې موږ سره پراتی قرآن محل کې چې زموږ سلور قرآن محل دی پس کې صفائی کیږي سکه شتور کیږي نو دا قرآن پاکو جی دا بلا مدیر راشي په دغه کې پروت په بوجه کې پروت موږ راوکاګو دلم دا کپڑا ورکړه دا کتی شي جی دلم دا کور ورکو جی ورپسې مولا حسنا ورکړه د الله او د محمد نمونه ورکړل جی یوم پکې سپاره واچوله الحمدلله ډیر خولي جوړ شو ډیر درله مینه ورکړه او واپس په طالبان لاړ شي دا سونه خوشاله خبره جی بالکل نو تاسو د ضرورت پورې خبره نو خو شاید به دا وګورم زه کتونکو تیم چې تاسو نور سنه یو سپاره دی کولې شي راوړې موږ په دې قرآن کې ولګو د دې باندې چې کومه سره کپړه لګېدلې دا واخلې دا په غزونو باندې خرڅيږي په تانونو باندې خرڅيږي د دې را سره هیلپ کې خدمت کې را سره ودرېږي دا چې کلامي پاک په چې موږ ته به د ترانسپورت د وجې په مختلف علاقو باندې پراتی تاسو له هغې لپاره موږ سره تعاون وکړئ نو دغه ضرورتونه دي ستاسو نمبر زما نمبر دی 0343 92 91 91 بیا وایه 0343 92 91 91 په د باندې واتس اپ شته په د باندې جی پی اس شته جی قدرمنو ماشاءالله قرآن محل چې کوم پای کې صحیح او د ویلو قابل ناغي کې دوی مرمتو کې هغه واپس هغه حالات تراوړي چې پای کې منګ او تاسو واپس تلاوت شروع کو بیا چې کوم ضعیف وي نو هغه د دې زینا هغه په کپن کپړو کې راون غاړیو د حفاظتو کې د دې زینا بیا ملاګورو ته وړي جی ملاګورو توال تاغه بیا په خاورو کې دفن کیږي نو یقینا چې دا واقعي د قرآن خدمت دی او دا پکار دی هر مسلمان لا چې موږ او تاسو د خپل وسه پورې په هر طریقه چې دغه دین خدمت وکړو دغه قرآنونه کم چې په لارو کې زی په خلک پاڼې په دیوالونو کې مالی دلی اکثر خلک دا کم چې کچه دیوالونو پاڼې راتاو کړي د قرآن مجید په دیوال کې خو چې دغه ځای نه دا راشي او واقعي کداغه د مرمت قابل چې هغه مرمت شي او کنه د دفن کېدو قابل چې هغه دفن ته لاړ شي محفوظ شي نو د اشفاق به نمبر تاسو ته په سکرین ښکاری د اشفاق به سره رابطه وکړي د دوی سره ډونیشن وکړي د روزي زبرګه بیاشته کم خلک د نظر کمزورتیا لري د دوی سره غټو ټکو قرآن مجید هم شته کاغه زی په موري کاغه ابي کخوري کفلاری کبابای نو غیرات لشي د دینه د غټو ټکو والا قرآن مجید شکرانه کول شي د ثواب فنیت باندې بدغه تاسو ته ملاوي اشفاق بيدا د څنګه خیال کړه چې رز داسې اقدام چت کم داسې خدمت وکم د قرآن چې داغه خدمت شروع کم سپ خاورو کې دپناوم او س مرمت کوم چې واپس هغه د تلاوت قابل شي دا څنګه سوچ رااله دې طرف ته څنګه خیال رااله جی شاید به څنګه چې تاسو ماته میک نیولې داسې مام د چا خواري لیدلې واله چا مهنت لیدلو الحمدلله مکه غمینا محبت زما د اړه ته پروته دي هم دغه خدمت چلوم خو چون کې د الله پاک په دې وخت لاک لاک شکر دی چې طالب جوړ نکړم نو محافظ جوړ کړم په دې باندې لاک لاک شکر دی په دې ډیر خوشاله یم جی خپل سر روزګار کې خپل باندې لواره دکان کوم الله پاک شکر دی ما وی زبر تاسو ته دا یو خبره کوم چې مرګري بوي چې شپاک بار بار پسکرین باندې راځي عدد نور سره جوړه سکار نشته صرف کلام په خدمت کې نو الحمدلله الله پاک مال خپل لواره دکان راکړي دا دکان ستاري دوانه جی دا کم ځکه چې ولاړم دم زما لواره دکانو خو د کلام پاک نه ماته بل غټه نه ښکاری جی د دې سلسله الله پاک مال په دنیا راکړي نو زما الله پاک زره 100 روپیا راکړي په خپل دکان کې او ورسره د قرآن پاک خدمت وکم ګوره تاسو لیدې شي ما اوسم د کار کپړې چوری خو کوز بجلی تلې دا نو لاړ بشم پاغي کې بکار دي کم مزدور چې راسل لګي د سره پاک خدمت کوم او چې بجلی راشي واپس خپل روزګار کوم جی دا ګیټونو ویلډینګ دا ګیټونو ویلډینګ کار کو جی